واتو به ورغول بشي دوی ته متشابها یو شان میوي ولهم د دوی د بارا فيها بده جنت کې ازواج دسی بی بیان دي مطهره چې پاکي بوي اي من الحيض والنفاس بی بیان بود الله پاک ورکی جنت کې به الله پاک جل جلاله حوري ورکی دوی ته د دې خپل بی بیان د جنتیانو دا به د خورو سردارانی وي او د خورو نه ډېرې زیات حیثوي او دیو په جنت کې د یو بل سره مکالمه کوي د جنت ته حوري به ورته وي چې مونږ خو بعضې د کافرو نه جوړې دي بعضې د مشکو نه جوړې دي بعضې د انبرو نه جوړې دي د جنت حوري دا به د مشکو د انبرو د زعفرانو د یاقوتو زمرودو دې نه جوړي او ډېرې زیاتې ښایسته به وي حدیث پاک کې راځي دومره ښایسته الله پیدا کړي دي خو د هغې مړوند د انور مخکې کړی شو کنه د انور به خپله رڼا پرېږدي او که دې مړي سره خبرې وکړې دا مړې به ژوندي شي او که د دې دا خولې لاړې دا په تریخ سمندر کې چا ورتاوې کړلې نو دا تریخ سمندر به د دې دغه خوږو لاړو په برکت سره خوږ شي ښایسته الله پاک پیدا کړي چې اوبه څښي او دغه اوبې په بدن کې کم ځای ته ځي انسان ته پته لګي چې کم ځای ته لاړ دومره ښایسته الله پاک پیدا کړي او د خپل خاوند سره به محبت د خپل خاوند محبت پیدا خاوند ته په نظر باندې راځي چې دې د زړه د خپل خاوند د محبت نه ډک نو یو به د خپل بیبیانې وي چې ایمان سلامت شي وي دا به دغه خورو سردارانی وي دا به د ښځه وي بیبي به وي دا نور هم بیبیانې وي خو د دې حسن د دې د خپلو ښځو حسن دا به د هغې نه هم زیات وي د دې درجه به هم سیوا وي نو د جنت ته بیبیانې به د دې نه تپوس کوي چې موږ د کافرو د یاقوتو زمرودو د انبرو د مشکو نه جوړې شوي یو او تاسو د خاورې نه جوړې شوي یې نو بیا ولې تاسو موږ باندې په حسن کې هم سیوا یې په درجه کې را باندې موچتي یې او زموږ باندې سرداري کوئ دا ولې نو دې به ورته وایي چې لصلاتنا وصیامنا دا موږ چې په تاسو باندې سرداري کوو نو موږ دنیا کې مشقتونه تیر کړي دي موږ منځونه کړي دي موږ روژې نیولي دي موږ سخت برداشت کړي دي د دین دپاره او تاسو خو په تیار جنت کې راغلي خوراک او اسکاک کوئ نو تاسو سخته نه ده تیره کړې نو دا الله جل جلاله موږ له د هغې روجو د هغې منځونو بدله راکړې ده چې موږ یې په تاسو باندې مشاریان کړي نو دا بیبیانې به الله پاک جل جلاله د جنتیانو له ورکوي ولهم د دوی دپاره فیها په دې جنت کې ازواج داسې بیبیانې مطهره چې پاکې به وي من الحیض والنفاس د حیض نه به هم پاکې وي د نفاس نه به هم پاکې وي د وړوکي او لوی او دسماتي نه به هم پاکې وي یعنې کوم څیز چې انسان د کوم څیز نه چې د انسان نفرت وي د هر هغې ګندګۍ نه به دا بیبیانې الله پاک پیدا کړي وهم فیها او دوی به په دې جنت کې خالدون همیشه وي دا د سوال جواب دی چې انسان کله دنیا کې ښځه او خاوند ژوند تیري او دا الله ډېرې ښکلې رشتې دواړه پیدا کړي حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها حضرت فاطمه رضی الله عنها تپوس کوي وی ای عایشه به وی تا ته خو پته ده او تا ته هم فخر پکار دی چې ته د نبی علیه السلام په بیبیانو کې د ټولو نه کشره بیبي نو تا سره د نبی علیه السلام د ټولو نه زیات محبت دی خو ګورې وي زم د چا نه کمه نه فاطمې رضی الله عنها ته وي زم د نبی علیه السلام په لونو کې د ټولو نه کشر لورې ما او په لونو کې د ټولو نه زیات محبت فاطمې رضی الله عنها دا زما سره دی عایشه رضی الله عنها بالکل خو زما درجه په تا باندې زیاته ده بیا هغه ځکه چې ته کله جنت ته لاړه شي نو تا به حضرت علي رضی الله عنه ته ګوتې نیولي د هغه سره به ګرځې او زه چې کله جنت ته لاړه شم زه به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به جنت کې ګرځم نو زما او د الله د پیغمبر جنت په یو وي ستا او د حضرت علي جنت په یو وي نو د دې وجې زما درجه دا په تا باندې چې کوم دی اوچته نو دا الله ښکلې رشتې پیدا کړي خو دنیا کې داسې وشي چې کله خاوند ژوندي ښځه دې مړه شي او کله ښځه ژوندی خاوند دې مړ شي جدایي راشي یو بل ته خفګان ورسي دلته کې الله جل جلاله د هغې سوال جواب ورکړو چې ازواج داسې بیبیانې دي مطهره چې پاکې به وي د هر قسمه ګندګۍ نه وهم فیها خالدون خو دې دواړه به د جنت کې همیش دپاره نه به ښځه مړه کېږي نه به خاوند مړ کېږي نه به ښځه بوډۍ کېږي نه به خاوند بوډا کېږي او نه به ښځه بیمارېږي نه به خاوند بیمارېږي نه به ښځه ته مصیبت او تکلیف رسي نه به خاوند رسي دواړه به همیش دپاره په نعمتونو او خوشحالو کې چې کوم دی ژوند کېږي مرګ ورله بیا نشته دی د یو بل نه جدایي نشته دی نو خو انسان ډېر خوشحاله وي خو چې کله پکې منځ کې چې کوم دی مرګ راشي د یو بل نه خامخا جدایي راځي جدایي باندې انسان خفه کېږي الله رب العزت وفرمایل چې تاسو به همیشه دپاره په تاسو باندې به د یو بل نه به جدا کېږئ نه به د جنت کې به همیشه دپاره